بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن خبره چې د مو څومره خبره دو یا کومه خبره کو دا د دوه کسونو د پوره ځکو چې هغه یو منظور پښتین دی او یو د عوامي پارټۍ مشر محمود خان دی. د مورنې ټول پښتون کا د افغانستان وی کا د پاکستان وی دا وروي بلکې چې څومره د پاکستان خلق ته دا ټول ورويستا چې اعلی د طرفه مرګ غلای دی دغه یو اسباب جوړ کړای دی چې په دغه اسباب باندې یو اسباب جوړیږي یا مریض وي یا په کمر پړتو شي یا بل یو مشکله ورته جوړه شي یا اکسیډنټ وکړو ان یو اسباب جوړیږي بغیر به اسباب مرګ نشته. د ټول پښتون یو ورويستا بیا بلکې د شمالي وزیرستان جنسي خو بالکل ورويستا ځکه چې زه د شمالي وزیرستان یم او د وخت مشر یم. اول کې ساده منظور دا درته که چې منظور چې څومره خلق د منظور په پلچي کې مري د دغه اسباب منظور دی او د اسباب منظور دی ورسره ملګری محسن علي وزیر. دغه وجه د مورنې دغه دو چې توس په جهر باندې وینایستا چې دغه خلق د انډیا د افغانستان حمایت کو د یغه خلق روزلی دي او د یغه خلق په پیسې د یغه خلق په دولت باندې ورشګيږي او د لا پالټي جوړوي. د یغه وجوهات دادي چې هغه خلق چې کیم دای سره کیم خلق مري آغا سربرا چې کیم کاسونی دی آقا منظور دی قالی علی دی کا محسن دا ور دی دا لشکاری جوړ کړای دی. دا زدر تاویا چې په نوم یې د پاکستانی وی آقا عوامي کا فوج وی کا اداري وی دا میر نشي قبل ولای چې د افغانستان د رای کاس د انډیا د رای کاس د دلا په میش کې پلټي جوړ کو او په میش کې دا کیسه وکړو. پرین توستا معلومه دو چې افغانستان ته دی لړل حکیم الفاظ چې په افغانستان کې ویل توست دغه پښتنه نه د لوند کیم پښتون چې دغه نازه د سوال کان دغه پښتنه درنه کوم چې دغه پرین په ونه کې مړ شو دغه سړی ورتاوي عارف وزیر ورتاوي چې روشا و متا په ونه باندې ولسوالي جوړه کا دا توسه دغه ټول خلک ورته دو ولسوالي جوړه کا په ونه باندې میشته تشکیره روکا تذکره د افغانستان یو داس شاید لکه میش د پاکستان شناختی توسه نازه پښتنه کوم چې په نوم یې د پاکستانی دی او یا د پاکستان پښتین وي دا د توسه ضمیر مانی چې په ونه دغه جوړه شي د افغانستان ولسوالي او دغه د میشته تذکره روکاوي دا د توسه ضمیر مانی دا د ضمیر د منل خبره نه دی. نو یو سړی چې د خپل ملک نه دمره خلاف شي نو زدا یا چا څوک ته دی په لشکر کې مري او یا څوک ته دی سره مري نو د دغه خلک ذمہواری ټوله د دغه درې کسونه دو چې دغه د دی په لشکر کې څوک مري دغه لیار غلطه اختیار کړی دو او د میش د خور دشمنات کو د میش د ملک دشمنات کو لیار غلطه دشمنات اختیار کړی دو غلطه لیار په وجه چې د دی سره څوک مري نو د دغه اسباب دا درې کسونه دی محسن داور علي وزیر منظور دا درې کسونه او د دی
د مرګ اسباب دي د میژ د لوندې پښتنې دا دی چې کومې کیسې واخیستې دي دا نه د میژ په رسم کې شته او نه د میژ په رواج کې شته نه د میژ په کلتور کې شته د میژ په مرکه کې د یوه پرې ښځینه نه دي غږېدلې نن د مرکه په ځای باندې جلسې دي او دی ښځینه واستې او په ټول باندې دا غږ خو چې ټول ښځینه رابوسیسته د افغانستان په بادشاهي کې ولته داسې رکو چې اول ښځې او میژ رابوسي او دله چې په کوم سټیج درې ویایي چې اول او میژ ښځې رابوسي نه زه دا درته ویایم و ټول پښتونه ته او ټول په ډبرن کرښه د لونده چې څومره پښتین پرېت یی چې میژ د څومره وخت نه څومره قرباني د میژ خلک کړی دو دای د خپل ځون په عزت باندې کړی دو دای په بل شي نه دو کړی نو زه دا د تویایم چې دغه خلک هر سړی په دماغ کې دا وبلی چې دا د میژ د خلک دشمن دي او د میژ د عزت دشمن دي د میژ د خورې دشمن دي د میژ د حکومت دشمن دي دا د منظور د کیسه شوه دویمه کیسه زه درته کوم د محمود خان په لنډ الفاظ باندې درته کوم ځکه چې د ویډیو اوږدول ډېر ښه نه وي چې پاکستان جوړ شوی دی د هغې نه ډېر وخت بعد محمود خان رچک شو افغانستان په کرایه باندې واخیستی دی په پیسې واخیستی دی د افغانستان د پوره لګیا دی چې کله امریکا و افغانستان ته تله د طالبانو بادشاهي متوله د قرآن قانون یې متوه نو څه وخت مخکې لږ کې وخت مخکې یو څه ګنټې یا څه ساعت مخکې